بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده پرون څه کسانو پریس کانفرنس کړی دی زما متعلق، د هغې په جواب کې زه دا ویډیو تاسو سره جوړوم. څه کسان دي چې هغه د پی ټي آی په نوم باندې پی ټي آی بدنامۍ مسلسل د هغوی تقریبا زموږ سره 20-25 سټیټمنټس داسې پراته دي چې په سوات کې هغه مختلف ایم پی ایز منسټرانو پسې مسلسل هغه خبرې اترې کوي. هغه پرون یو منګړت پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې هغه دا شو کړي دي چې یاره هغه ما سره همدردي کوي، خو د هغې اصل د هغوی د پریس کانفرنس مقصد دا دی چې هغه صوبایي حکومت بدنام کی، چیف منسټر بدنام کی، پولیس ډپارټمنټ بدنام کی او زما ذات بدنام کی. هغوی په پریس کانفرنس کې زما د یو لیټر چې کوم ما کمپلینټ کړی، اول ما آی جی پی صاحب ته کړی، بیا هغه کمپلینټ چې ما ډي سی ملکنډ ته کړی. زما سره یو واقعه پیښ شوې وه د 27 تاریخ د شپې په کلي کې ما یو جنازه وکړه تقریبا 8 بجې، او د هغې نه بعد بیا زه د خپل کلي نه راووتم. زما سره زما یو گاڑی پرچونر گاڑی و چې هغې کې زما ډرایور ناست و، دویم زما سره هونډا سیویک گاڑی و چې هغه په خپله ما ډرایو کوه، ما سره پولیس زما سیکیورټي ګارډ ناست و. نو هغې کې چې کله موږ شاکوټ ته راورسېدو، شاکوټ کې یو کس زموږ پالو اپ کولو تقریبا 3-4 منټ، چونکې هغه روډ هلته کې تنګ دی، په هغې ما کمپلینټ چې کوم دی دا کمپلینټ دی، په دې کې ما دا ټول څیزونه منشن کړي دي. نو هغې کې هغه پالو اپ کولو چې کله هغه ما لایټونه یې راکول، هرنډونه یې وهل، نو ما چې کله هغه ته لار ورکوله، خو لار داسې هغه ځای تنګ و، مخامخ په ګاډي راتله، نو لار هغه ته نه میلاوېده. چې کوم ځای کې ما ته محسوسه شوه چې دلته کې دا ګاډی زما نه اوورټیک کولی شي، نو هغه ما هغه ته لار ورکړه، چونکې هغه ځای ډېر تنګ دی. اوس خو دغه موټروی چې کوم پورشن هغه کولاو شوی دی، اوس دغه لاره بنده شوې ده. نو چې کله ما هغه ته لار ورکړه، نو هغه ما ته لږ په دې روډ باندې ګاډی کراس کو او روډ یې داسې تقریبا نیم بلاک کړو. او دا چې کله د روډ کراس کو، نو ما هلته کې په دې ګاډي کې وکته چې یاره په دې کې یو باریش کس ناست دی، خپلې ګیرې ده او په لایټ باندې ما ولده، او د هغه سره مخې ته سیټ کې زنانه ناستې وي او شاته سیټ کې ورسره ماشومان ناست وو. دا کس چې کله راکوشو، نو زما ګنمین پسې کوزېدو، هغه ما رکاو کړو، ما ورته ته مه کوزېږه، دې ګاډي کې زنانه ناستې دي او لایټ لګېدلي، نو هغه ښکارېدې. نو دا کس چې کله راغی، نو ما ورته شیشه ښکته کړه، زه ګاډي نه کوز نه شوم. ما مطلب دا شو چې شاید دا پیژنګلو والی، یا مطلب دا دی دا کس چې دی د ده څه کاري. نو دې سنس کې حالانکې تاسو ټول ته پته چې زموږ خو ډېر رسکي ژوند دی او اینی ټایم څه انسیډنټ کیدی شي. دغه ټایم کې زما او زما د ګنمین په ذهن کې دا خبر راغله چې کیدی شي دا څوک میلیټنټ یا څوک شوټر وي. خو بهرحال موږ د حوصلې نه کار واخیستو او د هغه سره چې کله موږ زنانه ولیدې، د زنانو په احترام کې زه د ګاډي نه کوز نه شوم. ګنمین ته ما ویل ته مه کوزېږه. دا کس راغی، ما ورته شیشه ښکته کړه، ما ورته چې حاجي صاحب خیر خو دی، هغه ما ورته چې خیر نه دی، او لکه داسې لهجه یې استعمال کړه چې یاره یو خو تاسو په ما باندې اوورټیک وکړو، د هغې سره زه ډسټرب شوم، دویم تاسو ته زه بار بار لایټونه درکوم او تاسو ما ته لار نه راکوله، او زما سره فیملی ده، زنانه دي. نو ما ورته وویل چې بلکل ستا خبره صحیح ده، خو په دې ځای کې تاسو اوورټیک نه شو کولی. بهرحال هغه لږ ډېر خبرې اترې وشوې، په هغې باندې بیا کسان راغله هلته کې موجوده چې کم عیني شاهدین وو، څوک وو، شپه وه 9:30 بجې وې، نو تقریبا دغه ټایم و 9 بجې وې. نو ما کسانو ما ته وویل هغه زه پېژندم چې منسټر صاحب تو ځه او دې سړي زیاتی وکړو، مطلب دا دله روډ نه بلاک کول پکار. بیا تقریبا داسې نیمه ګنټه چې زه لاړم، نو یو فون کال چې ما په دې کې ذکر کړی دی، په هغې باندې فون راغی. دې کس ما ته وویل چې یاره تو ډاکټر امجد یې، او ما ته یې وویل چې ما معلومات وکړه تو د پاړۍ اوسېدونکی یې، شموزي هم ونه یې، حالانکې شموزو پاړۍ کې تقریبا 10-12 کیلومیټر ډسټنس دی، تو د پاړۍ اوسېدونکی یې. او سبا به مطلب دا دی چې زه تا سره ګورم، زما سره فیملی وه او زه هټ شوم. نو هغه ټلیفون ریکارډینګ ټول پروت دی او زموږ سره سیو دی. نو هغې کې ورته زموږ تقریبا 3 منټه خبرې شوې دي.
او زه ورته بار بار دا خبره کوم چې ګوره تا زیاتی وکړو، تا ته روډ بلاک کول نه پکار. روډ هسې عام سړي ته بلاک کول چې دی نو هغه جرم دی او د ورځې جرم دی. بیا دا شپه ده، بیا تا ته خو خیر ته وایې چې ما ته نه و پته چې تو اوس خو تا ته پته ولګېده، تو بیا کال هم کې او تو ما ته وایې چې زه به سبا راځم او تا سره به مطلب دا دی چې خبرې اترې کومه. داسې ټایپ دغه نو په هغې باندې بیا هغه ټایم باندې مونږ آی جي پي صاحب سره میټینګ وشو، سی ایم صاحب سره میټینګ وشو، لا منسټر صاحب سره میټینګ وشو، لا منسټر صاحب سره اکبر ایوب صاحب هم ناسو. نو دې ټولو دا وی چې یو کمپلینټ لانچ کول غواړي او بیا خاص کر آی جي پي صاحب وي. مونږ په هغې باندې یو کمپلینټ دا کو لانچ کو، هغه لیټر مونږ ټولو ته وکړو. د هغې نه بعد بیا چونکې ماسخوتن ټایم کې دې کس مونږ سره یو ملګری دی زمونږ د پی ټي آی، د هغه په تھرو باندې رابطه وکړه د سوات ته چې یاره زما نه غلطي شوې ده او زه ډاکټر صاحب نه معافي غواړم چې څه شوي دي زه معافي غواړم. حالانکې دې کس ته هم دا پته نه چې په ما کمپلینټ شوی دی یا څه شوي دي. بهرحال هغې کې بیا هغه مونږ په کمپلینټ باندې ډي سی ملکنډ ته زما پی ایس چې دی نو هغه په ریکارډ دا موجود دی چې په هغې سبا باندې بیا مونږ هغه ته ریکویسټ وکړو چې یاره تاسو په دې کمپلینټ مزید کاروایي مه کوئ. د هغې وجه دا ده چې دا کسان مونږ سره رابطه کوي نو دا خو مطلب دا دی په لاره باندې تلو واقعیات راشي. بهرحال چې اوس هغه خپله غلطي مني نو مونږ مطلب دا دی مزید څه کاروایي کول نه غواړو. کمپلینټ زما حق و د پاکستان د شهري او یو منسټر په حیثیت باندې چې ما کمپلینټ کړی دی، ولې چې سبا هر سره تلی شي نو چې هر سره ځي نو مونږ ټول انفارمیشن به مونږ شیر کوو. د هغې وجه دا دی چې مونږ څه پټول غواړو نه. بیا هغې کې 2-3 پیرې هغه کسانو رابطه وکړه چې یاره مونږ تاسو سره درځو او معافۍ دپاره. چونکې زمونږ شیډیول بیزي دی نو تقریبا هفته نیمه مونږ د هغه سره د میټینګ ټایم ور نه کړو، بلکې ما ورته وی چې دی معافي غواړي نو د الله د رضا دپاره ما معاف کړی دی او الله پاک هم د الله پاک فرمان دی چې یو سړی طاقت هم لري او یو سړی با اثر هم وي او دی څوک معاف کي نو اصل مطلب دا دی طاقت دغه دی. نو ما د الله د رضا دپاره دی معاف کړی دی. خو بهرحال هغه ووایي چې نه مونږ درځو. بیا یوه جرګه هغه راویسته چې په هغې کې د سوات کسانو، په هغې کې د پېښور های کورټ وکلاو او هغو بیا دلته کې کېناسته تقریبا دا د نن نه 14 تاریخ باندې. نو هغوی مونږ سره باقاعده په دې دغه باندې، حالانکې دا زما خواهش نه و، خو هغو دا یو معافینامه هغو راولېږله چې دا هغه معافینامه ده باقاعده په اوت کمیشنر نه دا رجسټر ده او دا د هغه سړي شناختي کارت دی او د دې سره سره دا کسان دي چې دا په فوټوس کې تاسو کتی شئ، دا فټوان دي چې دا زما افیس کې ناست دي، دې کې وکلا دي، د جرګې کسان دي او دا سپینو یختو والا او دا سپینې ګیرې والا کم باریش کس چې دی دا کس دی. نو دا چې دی نو زما سره باقاعده معافي وغوښته چې یاره او دا شکریه هم ادا کړه چې ډاکټر صاحب تا ډېر لوی ظرف نه کار واخیستو چې مونږ دې معاف هم کړو او مزید کاروایي دې ونه کړه. چونکې زه خپل بزنس کوم اسلام آباد کې، زه پیدایش مې د کراچۍ دی، بیا یو څو کاله وشوه چې اسلام آباد ته شفټ شوی یم. خو تا ډېره لویه د ضرب چې زما نه مطلب دا دی زیاتی هم شو، خو ما د هغې باوجود تاسو معاف کړم. نو په هغې کې هغه دا یو دغه سټیټمنټ باقاعده لیکلی دی تاسو کوم چې ما تاسو ته وښو. خو دا کم کسان چې د دې نه فایده اخیستل غواړي او د دې په بیک باندې چې څوک دي، زمونږ اصل کې مقصد دا دی چې کم کسان په دې په بیک باندې ولاړ دي او د هغې پونز وغیره چې کم مختلف کسان ته شوي دي او په هغې کې هغو دا کوشش کړی دی چې یاره ډاکټر امجد شاید چې په دې خبره کېدی شي بې عزته شي، خو عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی. تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء هغه آیات دی چې عزت او ذلت، مرګ او ژوند دا ټول د الله پاک په لاس کې دي. او که انسان ډېر هر څه وکړي خو چې الله پاک نه یو شی نه وي منظوره نو هغه نه کېږي. نو دو یو ناکامه کوشش کړی دی کسانو، باقاعده دو یو بیان ورکړو، سټیټمنټ ورکړو چې یاره په داسې واقعه شوي ده او د دې مونږ مطلب دا دی چې لکه غواړو چې یاره د دې د انکوایري وشي او دا کس دې ګرفتار کړی شي. نو د دې کسان د دې خبرې سره سکار نه و، خو البته الله ته به دا منظوره وه، په دې کې به دا حکمت و چې د دوی هغه اصلیت او د دوی هغه منافقت الله پاک چې دی نو هغه عوام ته ظاهروو چې یاره په بیک باندې دا څومره مضموم مقاصد دو ساتي او هغه د پټواریانو
هغه چې کوم د هغوی طریقې کار دی چې خلک بدنامۍ په بیک باندې نو هغه طریقې کار یې اپناو کړی دی. نو یو که دو زما خیرخوا وی نو په کار خدا وه چې دو ما ته فون کړی په دې کې څه کسانو ده چې څومره په پریس کانفرنس کې ناست دي دو ما ته فون کړی وی دو ما ته هسې ټلیفون ویلی وی دو ما خواله راغلی ما د معلومات کړی وی زما موقف یې اورېدلی وی چې یاره مطلب دا دی ډاکټر صاحب ته مو ووایه چې ستا څه موقف دی په دې خبره باندې دا خبره دونه پراپیګنډا دو کوي لګیا دي کله په اخبار باندې کله په سوشل میډیا باندې اوس پکې پریس کانفرنس ته لاړه زما د پریس کلب د ملګرو نه هم دا شکایت دی چې یاره زما دې دا ګیله ده چې تاسو کم از کم زمانه خو به تاسو لږ موقف اورېدلی وی چې په دې کې څه دي په یو شي کې مطلب دا دی چې لکه هغه معافینامه کړې ده ما هغه معاف کړی دی او هغه باقاعده زما افیس ته راغلی دی پټوان به زه ټول تاسو سره شیر کړم او بیا دا ټولې خبرې چې دي دا زموږ چې څومره سنټرل لیډرشپ دی څومره زموږ صوبایي لیډرشپ دی د هغو وخت په وخت باندې هغو ما په دې باندې انبورډ کړي ده او هغه پې ایون دا چې زموږ چیرمین عمران خان هم په دې خبره باندې انبورډ دی چې یاره داسې یو مضمون پراپیګنډا د پی ټي آی حکومت خلاف د پولیس ډپارټمنټ خلاف او د سی ایم صاحب خلاف او د ډاکټر امجد صاحب خلاف روانه ده. په دې کې د پولیس ډپارټمنټ دو بالکل په غلطه دي دا کم کسان چې دي چونکې دا لیویز دي ملکنډ کې لیویز دی او هغه د لیوی خپل کمانډنټ او د هغې دا د ډي سی ملکنډ انډر نو د پولیس په دې کې څه سوال نه پیدا دو په پولیس باندې کوېسچن مارک کړی دی بار بار دو په هغو ګوتې چوتې کړي دي زما پولیس ډپارټمنټ ته دا ریکویسټ دی چې هغه د دې کسانو خلاف انکوایري وکړي چې دو ولې بېجا تور پولیس ډپارټمنټ چې دی بار بار په سوشل میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې او په فرس میډیا باندې بدنام کړی دی. نو په دې کې زما ډي آی جي صاحب سره په هغه شپه باندې چې کله دا واقعه وشوه هم خبرې شوې بیا مې ورسره هم خبرې شوې دي چې چونکې عکس مونږ سره کوشش کوي معافینامې نو زما صرف دا عرض دی چې د کسانو خلاف چې دا د پی ټي آی په جامه کې او د پی ټي آی په آړ کې دو د پی ټي آی د بدنامولو کوشش کړی دی ټایګر فورس یې بدنام کړي پولیس یې بدنام کړي او صوبایي حکومت یې بدنام کړی زی پرسنلی بدنام کړی ما د دو خلاف قانوني چارهجویي زما سره حق محفوظ دی او انشاءالله دا به مونږ کوو چې دود کا دود پانی کا پانی شي